تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. دین مخی آیت مبارکه کی دا بلعام بن باعورا چې د بنی اسرائیل عالمو د هغه د گمراهۍ ذکر شو او د یهودو په دې دعوی باندې چې سیغفر لنا موږ بخلی شوي یو رد ذکر شو. اوس د هغه عالم چې هغه خو نیکو متقی او پرهیزګار وو لیکن گمراه شو. د گمراهۍ په وجه باندې د هغه مثال سپي سره ورکول کېږي. هر هغه سړی چې هغه د الله د کتاب نه اعراض کوي مخ اړوي که عالم دی که غیر عالم دی د مثال د سپي دی چې هغه یو ناپاک سیز دی او هر څوک د هغه نه کراهت کوي هغه سره محبت او مینه نه ساتي. نو د هغه سړي مثال چې هغه د الله د کتاب نه اعراض کوي مخ اړوي دغه مثال د سپي دی. لکه د یهودو د بدو عالمانو چې علماء سو ورته ویل کېږي د هغو مثال خر سره ورکول کېږي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها سورة الجمعه. د هغه کسانو مثال چې هغه د تورات حاملین دي خو عمل پې نه کوي، علم د تورات حاصل که عمل پې نه کوي. د دو مثال د هغه خر دی چې په هغه باندې دا کتابونه دا تړلی شوي یو پیټه جوړ کړی شوی نو خر خو پوهېږي نه په هغه کتابونو باندې او نه په هغې ایمان راوړلی شي او نه پې عمل کولی شي. نو د دو مثال هم د هغو شانې دی. داسې یو سړی چې هغه د الله په دین باندې پوهېږي خبردار دی باوجود د خبردارۍ هغه د الله د کتاب نه اعراض کوي هغه خلقو ته حق نه بیانوي د حق نه اعراض کوي او د مال و زر د دنیا طلبګار دی نو دا سړی دا په مثال د سپي دی. ځکه چې سپی دته سپی ځکه ویلی کېږي چې دی اوږی دی په هر څیز پسې هر څه پسې لګېدلی هر څه دی بویي نو دا یو سپی دی. او چې یو دیندار سړی هغه هم دنیا پسې ولګېدو دنیادارو پسې ولګېدو نو د مثال هم د هغه دی. لکه هسې خو د علماو ډېر لوی فضیلت احادیثو کې راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه زما فضیلت په یو ادنا صحابي باندې. لکه یو روایت کې دا هم راځي چې د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه په ستورو باندې چې د 14مې شپې سپوږمۍ وي. دا فضیلت دی د عالم په عابد باندې. ان العلماء ورثة الانبیاء عالمان د انبیاو جانشین دي او د علماو سره متعلق لکه چې وی د عابد خوب او د عالم عبادت نه د عالم خوب او د عابد عبادت د عالم دا خوب بهتر او غوره دی ځکه چې د الله د دین خدمت کوي د خوب هم په دې نیت باندې کوي چې زه د دین خدمت وکړم لږ آرام حاصل شي چین او سکون حاصل شي نو بیا به زه د دین خدمت کوم. نو دته د دا چې کوم خوب دی په دې خوب باندې هم اجر ملاویږي ثواب ملاویږي. او یو روایت کې دا هم راځي چې د ټولو نه زیات سخي الله رب العزت دی. بیا انبیا دي
او ورپسې علما دي، دا سخیان دي چې د الله رب العزت دین بیاني خلقو ته رسي. دا د علماء حق متعلق دي. هغه علما چې هغه حق پرست دي او د دنیا لالچ په زړونو کې نشته دی، چا سره که هغه تعلق ساتي د دنیا د لالچ دپاره نه ساتي، چا سره مرګرتیا ساتي د دنیا د لالچ دپاره نه ساتي، د قرآن او د حدیث صحیح خدمت کوونکي دي، خلقو کې بدعات، رسومات، رواجونه، غلطی طریقې او گمراهیانی نه پیدا کوي. دا علماء حق دي. بل طرف ته علماء سو بد عالمان چې هغه د قرآن او د حدیث خدمت صحیح معنو کې نه کوي، قرآن او حدیث نه اعراض کوي، خپل د مفادو دپاره د قرآن او د حدیث الفاظ استعمالی، د دنیا په لالچ کې هغه د قرآن او د حدیث لحاظ او خیال نه ساتي، په خلقو کې بدعات خوري، گمراهیان خوري، رسم و رواج خوري چې ما ته دنیا حاصل شي، ما ته شی حاصل شي. دا علماء سودي او دا د خلقو سره زیاتې کوي، دا ظالمان دي، دو ظلم کوي، زیاتې کوي. او د دغه علماو مثال هغه سپي سره ورکولی کېږي چې سپی دا یو ناپاک څیز دی. او د سپي د ناپاکوالي متعلق حدیث کې راځي، بعض روایتو کې 7 ځلو پورې د لوښي وینځلو ذکر راځي چې خوی دا سپی په یو لوښي کې خوله ولګوي نو دا لوښی به 7 ځله وینځلی کېږي، خو کم از کم 3 ځله به دا لوښی وینځلی کېږي. او 3م ځل علما فرمایي چې دا به خاورې سره وینځلی کېږي. حدیث کې راځي خاورې سره به وینځلی کېږي چې د دې سپي په دې لاړو کې جراثیم دي، نو خاورو سره به هغه جراثیم د لوښي نه ختم شي. دا دومره ناپاک دي. د عربو چې کوم با اثر خلقو، د عهدو والا خلقو، نو د هغو به سپو سره محبت و، سپو سره به یې مینه وه. بیا حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل حدیث کې راغلی چې سپي وجنئ چې د خلقو نفرت پیدا شي. لکه څنګه نن سبا د دې انګریزانو او د انګریزانو په نقش قدم باندې د تلونکو سپو سره محبت ته مینه ده، سپي سره محبت ته مینه ده. او بعضې خلق خو سپو له یو شاهي دغه ورکوي، شاهي خوراکونه ورکوي او یو شاهي زندگی ورته مهیا کړ ده او هغه شاهي طریقې سره زندگی تیری، په جازونو کې ځان سره ګرځي، په گاډو کې ځان سره ګرځي، په بیډونو کې او په کمرو کې ځان سره ساتي. یو غریب به د لوږې نه مري او هغه به د لوږې نه پریشان وي، د هغه غم به ورسره نه وي، خو د یو سپي چې ناپاک څیز دی د هغې غم ورسره زیات وي چې دله زه ښه څیز ورکړم، د ښه څیز وخوري، دی د غوره څیز وخوري او دی د زه ځان سره ګرځوم، په ده باندې د زه د قوم او د ملک پیسې دا د په ده باندې زه خرچه کوم چې د کوم قوم پیسې دي هغه قوم د محروم پاتې کېږي او دا زما دا سپي د هغه قوم په پیسو باندې دي دا د ماړه پاتې کېږي او دا د پیښه کېږي. او د سپي ساتلو متعلق هم احادیثو کې راځي. حدیث کې راځي کوم کور کې سپی وي یا تصویر وي هغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخلېږي. د سپي سره متعلق چې د ضرورت په بنا باندې یو سړی سپی ساتي نو د هغې 3 مقاصد دي. یو مقصد دا دی چې د خپل د کور یا د فصل حفاظت کوي په سپي باندې، لکه د کور په داسې ځای کې دی چې دته خطرات دي نو د سپی ساتلی شي د حفاظت دپاره، یا د فصل دپاره چې په فصل باندې سلیوګان راځي یا نور څیزونه راځي او فصل یې خرابوي نو د فصل د حفاظت دپاره د سپی وساتي چې هغه سپی د لیوګان وغیره د فصل نه لرې کوي. دویم مقصد د ګډو بیزو د غواګانو میخو کنډک دی ریوړ دی د هغې دپاره ساتل سپی چې د هغو نه چار چاپېره سپی پهره ورکوي او دا سپی به د هغو حفاظت کی مأمور وي د ده. دا دویم مقصد دی. او دریم مقصد د ښکار دپاره سوره مائده کې د هغې احکامات ذکر شوي دي چې د ښکار سپی وي
هغه له به تعلیم ورکړی شوی وي، هغه به دغه وي په ښکار باندې پوهېدونکی، د ښکار چې کوم شرایط دي هغه شرایط موجود وي. نو د ښکار دپاره سپی ساتل، دا 3 قسمه سپي ساتل جایز دي، د کور او د فصل د حفاظت دپاره، خپل د ګډو بیزو د حفاظت دپاره او د ښکار دپاره. خو د دې متعلق هم راځي چې دا به کور نه بار ساتي، دا به هم په کور کې دندې نه ساتي. که یو سړی دا ساتي ضرورت دی، د ضرورت په بنا باندې دی خو ګناهګاري کې به نه، لیکن که کور کې دندې ساتي نو د رحمت فرشتې د کور ته نه داخلېږي. پاتې شلله د سپو سره متعلق د ګویي خبره، لکه نن سبا چې دا سپي غله معلوموي او قاتلان معلوموي، نو د دو ګویي ناقابل قبول ده. د ګویي دپاره هم شرایط دي. کله کله یو انسان ګویي کوي او په هغه کې د ګویي اهلیت نه وي، نو د هغه انسان ګویي ناقابل قبول ده، دا غیر ذی عقل څیز دی، نو د ده ګویي ناقابل قبول ده. البته که نور قرائن موجود وي او صرف د دې سپو چې کوم دا معلومول دي د دې نه لږ غونې تایید اخیستی کېږي، نو دا درسته. او نور د دې سپو دا خبره چې ده چې د غله معلوم کړل او غل نیسلی کېږي، هغه له سزا ورکولی کېږي، یا قاتل معلوم کو قاتل له سزا ورکولی کېږي او په هغه باندې ګواهان نشته دی، یا هغه په خپله څه اقرار نه دی کړی، نو دا خبره درست نه ده، دا خبره غلط ده او هغه به مجرم د سپو په وجه باندې نه ګرځولی کېږي. الله رب العزت فرمایي ولو شئنا لرفعناه بها، که زمونږ خوښه وی نو موږ به دله دا بلعام بن باعوره چې دی دله به موږ اوچت درجات ورکړو، د ده د علم په وجه باندې دی به اوچت کړی و موږ او ده ته به موږ ترقي ورکړې وه. ولکنه اخلد الى الارض، لیکن دی ځمکې ته ښکته شو، مایله شو ځمکې ته، یعنی دنیا ته مایله شو، مال و زر ته مایله شو، بیبي ته مایله شو. واتبع هواه، خپل د خواهشاتو تابعداري وکړله، د خپل مقصد دنیا وګرځوله، دین یې پرېښودو. د موسی علیه السلام په حق کې بددعا یې وکړله، فمثله کمثل الکلب، د ده مثال په شان د سپي دی. ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلهس، که ته په ده باندې حمله کوي نو بیا دی بیا هم هاو کېږي، او که ته پرې حمله نه کوي بیا هم هاو کېږي. دا ژبه یې وښکلي او دا ژبه دی نه دننه کوي او دی زر زر دا سا بار ته راوباسي، خپل اس کوي دی. نو که ته چېرته ده باندې بوج اچوي، حمله پرې کوي، نو دی بیا هم او کېږي، د ده دا حالت دی. او که چېرته ته دی داسې هم پرېږدي، هېڅ ورته نه وایي، هېڅ بوج پرې نه راولي، بیا هم دی او کېږي. دی په دغه حالت کې دی او دا حالت د ده دایمي حالت دی، دا د همیشوالي حالت دی. د دغه مثال د یو ناکاره عالم یا د قرآن او د حدیث نه اعراض کوونکی دی چې ته ورته د نصیحت خبرې ډېرې وکړي، د هدایت خبرې ورته ډېرې وکړي، خو په هغه باندې اثر نه کوي، هغه نه مني. که ته ډېر هغه پوه کړې نو هغه نه مني، او که نه پوه کوي نو بیا هم نه مني. که پوه یې که هغه بیا هم ګمراه دی، او که پرېږدي بیا هم ګمراه دی. ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، دا د هغه قوم مثال دی چې زموږ د آیتونو تکذیب یې کړی دی. او تکذیب په 2 قسمه باندې کوي انسان، یو اعتقادي تکذیب دی عقیدتا، او یو عملا تکذیب دی. عقیدتا خو د نومي مسلمان د قرآن او د حدیث تکذیب نه کوي، دا مسلمان وایي چې قرآن حق او سچ کتاب دی، حدیث حق او سچ دی، لیکن عملا تکذیب کوي لګیا دی. قرآن مجید کې احکامات دي دی نه مني، قرآن مجید کې نواهی دي چې منې شه د دې کارونو نه، دی د هغې نه مني کېږي، نو دی عملا لګیا دی د قرآن مجید تکذیب کوي او انکار کوي. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، زما محبوب صلی الله علیه وسلم دا بیان په دې خلقو باندې بیان کا، دا قصه ورته بیان کا، دا واقعه لعلهم یتفکرون، دې دپاره چې د غور او فکر وکړي، سوچ وکړي چې بلعام بن باعوره هغه د الله د نبي مخالفت وکړو، د کتاب نه اعراض وکړو، سره د علم نه هغه ګمراه شو، هغه ذلیل او رسوا شو. نو که چېرته دومره د الله د کتاب نه اعراض کوي او د الله د نبي مخالفت کوي، نو د دو ګمراه کېدلل، ذلیله کېدلل، رسوا کېدلل، دا څه لرې خبره نه ده. ولو شئنا لرفعناه بها، که چېرته زمونږ خوښه وی نو خامخا مونږ به پورته کړی ده لره په دې خپلو آیتونو سره چې زمونږ د آیتونو علم د سره. ولکنه اخلد الى الارض،
لیکن د مایل شو ځمکې ته واتبع هواه او تابعداري وکړه د خپلو خواهشاتو فمثله کمثل الکلب پس مثال د په شان د مثال د سپي دی ان تحمل علیه یلهث که چېرته ته په ده باندې حمله کوي نه دی هو کېږي او تترکه یلهث یا ته یې پرېږدي حمله پرې نه کوي بیا هم هو کېږي ذلک مثل القوم الذین دا مثال د هغه قوم دی کذبوا بآیاتنا چې زموږ د آیاتونو تکذیب یې کړی دی فقصص القصص پس بیان که په دوی باندې دا واقعه او دا قصه لعلهم يتفکرون دې دپاره چې دوی سوچ وکړي غور او فکر وکړي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا